شیراز خان زنده‌باد. شیراز خان زنده‌باد. ګل بای دی او امیر دی ټول وران ته ډیره شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره په دې ډله پره کې راغلل او د حاجي شیراز خان دغه شو ډلې پرې ته راغلل زه ورته ویلکم کوم. ټولې خبرې خو ناظم صاحب وکړې، زه سلطان محمد صاحب، خو زه صرف تاسو ته ورورانو صرف دوه خبرې کوم د حاجي صاحب دی باره کې. حاجي صاحب دی دا سیاست کوي، دا د الله د رضا لپاره کوي، سلوم دپاره دغه دپاره نه کوي. تاسو ته پته ده حاجي صاحب دی د سیاست ته د دې دا ته ضرورت نشته، خو صرف دا ناجایز او دا دغه په بدې لګي د غریب دپاره راوتی دي او د غریب د تپوس دپاره راوتی دي او ستاسو د موږ دپاره راوتی دي. نو موږ تاسو ټول له پکار دي چې حاجي صاحب دې سره کلک ودرېږو. که د سیاست ته ضرورت نشته، خو الحمدلله د الله په فضل او کرم دی، تاسو ټولو ته پته ده. خو ناجایزه او دا دغه په بد لګي چې تاسو حق بل ځای لګي بل ځای لګي، نو دې تپوس له راوتی دي. تاسو خپل سوچ وکړئ، د باباجي د وخت نواله د چیرمن صاحب د نواله د MP شیراز خان دی، که چام په دی باندې د روپۍ کرپشن راوخ کو، دا ټولو ته زه چیلنج ورکوم ټولو خلکو له. نو زه به اول سیاست پرېږدم او انشاءالله دا به سره واده د دی باندې څوک روپۍ غلط کار یا غلط کرپشن یا څه راوخي، زه به سیاست پرېږدم. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. موږ دا پروګرام ډېر مختصر کړی دی او صرف د یو څو کورونو دپاره م کړی دی. د هغې اغراض به زه تاسو ته نن ښکاره کوم. زما د دې محلې مشرانو او همزولو کشرانو السلام علیکم. زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په دې یخ کې زموږ انتظار وکړو او موږ له دعوت راکړو. دې ځای کې زما پکې کلاس فیلو هم پکې ناست دي یو دوه، خو حقیقت ته چې ګورم سیاست یو ځان له خبره خاصه ذمواري د ټولو خلکو ده، مشرانو کشرانو خو خاص کر د دې خلکو هم ذمواري ده، هغوی په ځان باندې پوهېږي. دا خو پکار چې زما هغه ډیوټي خو دی کولی که نه، چې دی حق جوړېږي که نه جوړېږي، هغوی په ځان پوه شلل لږ. نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. وروڼو الیکشن تقریبا مهم لکه شروع دی او زمونږ نن دلته د راتلو مین مقصد دا و چې ملاقات هم وشي او خصوصا مونږ د جرګې په طور باندې دا لسته کسان تاسو له راغلي وو چې وروڼو خبره زمونږ او ستاسو او د ټوپۍ د عزت ته مونږ هم خلکو ته معلوم یو، دا نور خلک هم معلوم دی. پارټۍ او دغه ځان له خبره ده، خبره زمونږ او ستاسو د ټوپۍ کلي د عزت خبره ده. نو مونږ دا جرګه دغې له راغلي وو چې تاسو به مونږ سره به پاسئ، خپل پردي پسې رور بای پسې رشته دار پسې هلکه هم تاسو ته معلومه ده چې زمونږ هلکه تر کوم ځایه پورې ده چې چا سوره وس رسي نو چې بیا وروسته مونږ افسوس کوو. نو چې په دا وخت باندې چې زه یوازې شم یا مونږ دا 15 کسان شو، نو هېڅ نه چې کله تاسو ټول مونږ سره راپاسئ
نو د یو د دوه کسانو ډیره ګرانه ده او چې د ګڼ شي نو بس هغې نه څه ترې جوړ شي لکه نو تاسو ټول خلکو ته زمونږ لارونو ته دا اپیل دی چې مونږ سره صرف ووټ په خپل به نه راکوئ مونږ سره به راپاسئ خپل یار دوست پسې خپل رشتہ دار پسې چا باندې وس رسي او کوشش به کوئ ورونو چې مونږ بهر دوله محنت کوو منډې ترډې وو نو هغه به هم کوو په ټوپۍ کې لکه مونږ دانې ځل یو داسې تاریخي ووټ پول کو چې هغه خوا د زنانه وي یا د نارینه وي ځکه چې جګړه د ووټ ته زنانه وي که نارینه وي خبره د ووټ ته نو لکه مطلب چې سوره زیوا ووټ زمونږ په ټوپۍ کې پول شي نو هغه ستاسو او زمونږ ګټه ده او شکر الله الحمدلله څنګه تاسو ته ممبر صاحب ووایي زمونږ دا مشن دی زمونږ د بابا د وختونو اخله زمونږ ترونو ما شکر الله الحمدلله چې داسې د احسان خبره نه ده انسان د ژوند مقصد دا دی چې سهار له مونږ پاسو هر یو سړی خپل ځان له منډه ترړه خو نه په مونږ باندې دا هم فرض دی چې مونږ باندې زما په تاسو حق دی او ستاسو په ما باندې حق دی هر یو انسان لکه پاسي کوشش وکړي چې هغه چې چا سره په کومه طریقه باندې څه ښېګړه یا دا کولی نو زمونږ مقصد مین دا دی چې د مونږ ووټ په ذریعه باندې هغه ځای ته ورسو او ستاسو حق دپاره د مخلوق حق دپاره هغه جګړه وکړو او هغه ستاسو حق راړو او تاسو له درکړو نو هغه کې زمونږ هر سره تاوان دی زمونږ ته هر سره تکلیف دی الله رضا دپاره زما مشرانو هم او ما هم کوشش همیشه کړی دی چې ستاسو حق راړو او تاسو له درکړو او شکر الله الحمدلله دا عزت زما د کورنۍ نه دی دا خبره د ټوپۍ او د دې علاقې عزت دی او زه برملا دا وامه چې زما مشران زما رونه ترونه هر څوک چې په اقتدار کې کله راغلي دي نو د ټوپۍ کلي له د عثمان له ګدون له د علاقې له عزت یې راوړی دی ستاسو عزت سودا یې نه ده کړې انشاءالله نه مخکې کړې ده نه بیا به کوي نو دا زمونږ ستاسو ټولو لکه دا ذمهواري ده چې مونږ صرف خپل ځان به نه خلاصوو چې بره زه به خپل ووټ ورکړم نن به ما سره لکه دغه وعده به کوئ چې آیا تاسو ټولو ما سره به پاسئ انشاءالله